حمزه رضی الله تعالی عنہ چې مسلمان شوی دی د څه د وجنه د غیرت د وجنه مسلمان شوی د غیرت د وجنه ایمان راوړی ایمان زمونږ استاد خلک چې دی د غیرت د وجنه ایمان نه راوړي ایمان لیکن د غیرت د وجنه بيدینه شوی دی بيدینه سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنہ ایمان د غیرت د وجنه راوړی لیکن منگو تاسو د غیرت د وجنه ایمان پریخه د ایمان منگو تاسو د غیرت د وجنه قرآن پریخه قرآن سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنہ حمدت الله حين حدا فؤادي الى الاسلام والدين الحنيف لدين جاء من رب العزيز خبير بالعباد بهم لطيف إذا تليت رسائله علينا تحذر دمع ذل بالحسيف رسائل جاء أحمد من هداها بآيات مبينات الحروف وأحمد مصطفى فينا مطاع فلا تغشوه بالقول العنيف فلا والله نسلمه لقوم ولما نقضي فيهم بالسيوف سيدنا حمزه رضی الله تعالی عنہ چې ایمان راوړ ایمان هغه پسې اشعار ویلي اشعار سیرت مصطفی راځي وکړي دي الله رب العزت سيدنا حمزه رضی الله تعالی عنہ هغه مسلمان بیا سيدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ اسلام قبول کو الله رب العزت مسلمانانو ته نورم تقویت ورکو هغه مضبوط کړو علماء ذکر کړي دي هغه لیکلي دي علماء چې حمزه رضی الله تعالی عنہ د غیرت د وجې مسلمان شو ایمان راوړ حمزه رضی الله تعالی عنہ دا یو نوجوان او د افکار چې ډېر شوقي و د حمزه رضی الله تعالی عنہ کارونه وای کول افکار وای کول او دا حمزه رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه الصلاۃ والسلام تر ده اول وخت مومن دی لانو مسلمان شو لانو یو ورځ ابو جهل لعین نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ډېرې بدې ردی وي خو نبی علیه الصلاۃ والسلام د اخلاق یو نمونه وا نبی علیه الصلاۃ والسلام څخه او ابو جهل لعین خپل زړه یاخ کو کنزل بدر دی هغه نبی علیه السلام تو دا منظر چینو سړی ویني چې د نبی علیه السلام ته زما په مخ کې کنزل او بدر دی ویل کېږي دا ډېر ګرانه ځکه چې د سړی زړه کې راسي او جوش جذبه راوچتي خدای الله نبی د دین د پاره هر څه قربانول دی ابو جهل لعین د نبی علیه السلام دا بدر دی دی وتوي په دې بد اخلو په دې ناپاک اخلو باندې وي او ته بدر دی لیکن د الله نبی علیه السلام دی وی خبري جوابونه او بعض علماء لیکلي دي چې په نبی علیه السلام باندې گزارونه وکړو او د نبی علیه السلام بدن مبارک هغه زخمی کو باغا غاګونه کو نبی علیه السلام سنوي ځکه نبی علیه السلام وی که سوای ما نو خلق وای چې دا کشر الګته او په مشرانو پورې انخته نو خلق ما ته بدوي نو نبی علیه السلام هغه ابو جهل لعین له جواب نه د بد ورته او نه د گزارونو ورکو خود دې د حالات چې د عبد الله ابن جدعان یو وینځوا هغه د خپل کور نه قتل د ابو جهل لعین دا کنزل او بدر دی او دا وال ټکولی ولیدو جدار سے ولیدو د عبد الله ابن جدعان دا وینځ چوالو چې کله سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنہ د ښکار نه واپس را روان دي نو د عبد الله ابن جدعان دا وینځ رااله او سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنہ دوی چې کاش ابو عمارہ کته وختي وای نو دا
خپل وراره څه دفاع خو به دې کړې وه. حمزه رضی الله تعالی عنه ته ویلي یو وختي ستا وراره محمد ابو جهل لعین ورته ډېرې کنځلې وکړې بدې ردې ورته وویې او څه ګزارونه یې پرې وکړو خو نبي علیه الصلاة والسلام ورته جواب ورکړو. سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنہ ته ګوره لا مسلمان نه دی، ایمان نه دی راوړی، کافر دی. روان شو خو د حمزه رضی الله تعالی عنہ طریقه دا وه چې کله به دی د ښکار نه واپس راتو او واپس وشو نو کور ته به وروسته تلو، اول به مسجد حرام ته لاړ، هلته به عبادت وکړو او عبادت به په ملت ابراهیمی په طریقه باندې کو د ابراهیم علیه السلام په طریقه باندې. نو چې عبادت به وکړو د هغې نه وروسته بیا کور ته تلو. نبی علیه السلام هغه وخت لا دوی منو نه، ایمان یې نه و راوړی. نو دی چې مسجد حرام ته لاړ چې ویې کتل نو ابو جهل لعین دی هلته ناست دی مسجد حرام کې. نو د ده نظر چې دی هغه په دې ابو جهل باندې ولګېد. د هغه ځای نه هم غصه دی را روان دی او چې په هغه باندې نظر ولګېد نو نور هم غصه سیوا شو. هغه وروستی پنډې دی د هغه ځای نه راغی، غصه دی د حمزه رضی الله تعالی عنہ لاړ په ابو جهل پسې. ابو جهل ناست دی مسجد حرام کې، بیت الله کې ناست دی. نو دا حمزه رضی الله تعالی عنہ راغی او د ابو جهل په لیندې باندې پخوا به هغه لیندې وې هغه تیرونه وو، هغه یې الټه کړو دی ابو جهل لعین له پیدا کپاره وواله باغ لیندې پاغه لرګي باندې گزارونه په وکړو. خپه دې را دي خیره کنځلې وته وکړه مسجد حرام کې دنه. ابو جهل زخمی دی، ویني په بهیږي. چاپېره قریش ناست دي، دا خو د قریشو مشر و سردارو. چاپېره قریش ناست دي، سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنہ په ابو جهل باندې گزارو. قریش را پاسېدل، برن برن شو، ځان بد بد کو چې په حمزه رضی الله تعالی عنہ باندې حمله وکړي. کله چې په حمزه رضی الله تعالی عنہ باندې حمله کوله نو د ابو جهل دا سوچ وکړو چې دا خو زما ملګري دي، قریش دي، خو که دوی باندې حمزه باندې حمله وکړه نو د هغې طرف نه او بنو هاشم چې دی هغه راپاسي. د حمزه رضی الله تعالی عنہ کومه قبیله چې وه نو چې هغې راپاسي او په قریشو باندې ګزار وکړي نو دا به د دوو قبیلو جنګ ونغلي. او چې د دوو قبیلو جنګ ونغلو نو طریقه هم دا ده چې د قبیلو جنگ راغی نو څه به د پیغمبر طرف ته کېږي، بنو هاشم به د ده طرف ته کېږي، قریش به د ابو جهل لعین طرف ته کېږي. نو دا خو ډېر سیاسي سړی و ابو جهل. ده دا سوچ وکړو چې که چېرته دا کسان ګزار وکړي نو آلریډي چې دی نو د نبي علیه السلام طرف ته به څه کسان وکړي. نو ابو جهل ډایرکټ قریشو ته وایي چې ګزار ونه کړئ په حمزه باندې، ځکه چې دا خو د ده وراره ته ما وختي کنځل کړي، په ډېره دې مې ویلي دي، ګزار مې پرې کړی دی. او دا خو چې دی نو د جوش جذبې سړی دی او خپل لږ غیرت دی پکې، د هغې د وجې نه راغی د خپل وراره تپوس یې کوو په ما باندې ګزار وکړو. نو دومره ده چې خپل بدل یې واغست، تاسو ګزار ونه کړئ. ځکه چې که سبا سپورټ ورکوي او مشر کوي نو ما ته به خلک بیا ماله به چې دی زما طرف ته مشوره نه ورکوي چې دی مشر کوي. سیاسي سړی و نو هغه وایي چې ګزار ونه کړئ. نو هغوی ګزار ونه کړو ځکه وایي دا خپل بدل واغست او خبره دې طرف ته راتاو کړه. وایي که چېرته تاسو په ده باندې ګزار کوئ نو دا خو زما د نظریې سړی دی، دی خو مسلمان شوی نه دی، په هغه باندې ایمان نه دی راوړی.
خو صرف پښتو ده پکې ننګ دی پکې غیرت دی پکې د خپل وراره تپوس وي نور دا خو زمونږ د نظریې سړی دی او زمونږ د تنظیم سړی دی خو ګوره د هغې سره ملګری کېږي نه هغه خلک راپاڅېدل حمزه رضی الله تعالی عنہ ته وی قریش وته زمونږ خیال له حمزه ته وی صحابي شوی زمونږ خیال له ته صحابي شوی صحابي دې ته وی بی دینه تا چې څوک بی دینه شوی حمزه رضی الله تعالی عنہ ته وی وینوي صحابي شوی نه ما بی دینه نه ما وګوره دا خبره وره چې د اوسه پوری استاسو په دین باندې وو اوس مسلمان شوی اوس ایمان راوړ دا غیرت توجه حمزه رضی الله تعالی عنہ خدا خبر وکړه هغه خلکو چې به خبر وکړه نه خبره به خبره وا یراغه کور ته حمزه رضی الله تعالی عنہ سوچ کوي دا فکر کړي شیطان او وسوسه چې دا دي چې ته مسلمان شو تاغه د پلار نیک دین پرې خاوو او چې پلار نیک دین دې پرې خاوو دا خو خبره نه ده او شو سچ دینو شیطان رزیل او وسوسه چې ګوره تعالی پلار دې کدين پرې خېده او لاړې د محمد دین چې هغه دې قبول دې سوچ کې دې فکر کې دې چې وسو مستدرک د حاکم رحم الله لیکلی دي سیرت مصطفی هم لیکلی دي هغه وی چې حمزه رضی الله تعالی عنہ دا الله نه دعا وغوښته او الله ته دا سوال وکړو چې الله کما چرته دا دین قبول کړی دی دا محمد صلی الله علیه وسلم کدا دین چې دا صحیح او دا ټیک او په حق باندې دا محمد زمارا ورارو نو ما پدې په د دین باندې ما مضبوط کو د دین باندې ما مطمئن کړ یا بل روایت کې راځي چې دا حمزه رضی الله تعالی عنہ راغی د شپې ملاس ته خود چې نو د غم او د فکر د وجه نه چرته په دې شپه کې یو چې ګړم سترګه پټه نه کړ دې سوچ فکر کړي او دا سوچ کوي چې ګوره د پلان نیک دین ته واپس وړم کړه محمد دا دین قبول چې سار شو را پاسید بیت الله تراغه ځکه دوی په ملت ابراهیمی باندې وو ولادت نبی علیه الصلاۃ والسلام دین نو قبول کړو حرم تراغه ته دعا وغوښته الله نه چې الله ما دین قبول کړی دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام کچرته دا دین حقی نو ما په دین باندې مضبوط کا او ما زما زړه په دې باندې مطمئن کا او کچرته دا دین حق نه نو وا ته بل څه حق نه روخایا چې دا دعا وکړه الله ولا دعا قبول کړه او زړه ورله په دین اسلام باندې هغه مطمئن کو چې په حرم کې زړه مطمئن شونه واپس راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام خواته او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وی اشهد انک لصادق نبی علیہ الصلوۃ والسلام تناسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اشهد انک لصادق شهادت المصدق والمعرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اے اللہ نبی شہادت کو دا گواہی کو انک لصادق چترشتنه پیغمبر دا سے شهادت کو چې زستا تصدیق کو تا پیجنم تما در بخان معلومیم چې ته صادق او امین سړی په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ایمان راوړو ایمان حمزه رضی الله تعالی عنہ چې مسلمان شوی دی د صد وجنا د غیرت وجنا مسلمان شوی د غیرت وجنا ایمان راوړی ایمان زمونږ استاد خلک چې دي د غیرت وجنا ایمان نه راوړي ایمان لیکن د غیرت وجنا بی دین شوی دی بی دینه سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنہ ایمان د غیرت وجنا راوړل لیکن موږ تاسو د غیرت وجنا ایمان پرې خې ایمان
منگا تاسو دا غیرت دو جنا قرآن پریخ قرآن سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمدت الله حين حدا فؤادي إلى الإسلام والدين الحنيف لدين جاء من رب العزيز خبير بالعباد بهم لطيف إذا تليت رسائله علينا تحدر دمع ذل بالحسيف رسائل جاء أحمد من هداهم بآيات مبينات الحروف وأحمد مصطفى فينا مطاع فلا تغشوه بالقول العنيف فلا والله نسلمه لقوم ولما نقضي فيهم بالسيوف سيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه ایمان روڑ ایمان اغه پسی اشعار ویلی اشعار سیرت مصطفی راجم کلی دی با اغه دا غون سیرت اشعار کی راجم کړه سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنہ مسلمان شو خود صد وجنا غیرت وجنا دې پسې درې ورځې پس سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړل او د دې دوانو د وجنا اسلام ته تقویت او مضبوطواله میلاو شو ان شاء الله روانه جمعه کې به سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړل تفصیلی واقعات صلی الله تعالی